بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران قدر سامعین، زی وقار سونو پختونخوا اف ام شپږ نوي یو کم نوي اشاریه څلور کې ستاسو قربه مفتی فضل الله جنیدی سره د خپل درون خوږ میلمه حضرت مولانا مفتی فضل جمیل رضوی صاحب، ممبر مرکزی رؤیت هلال کمیټی پاکستان. خوږه موضوع ده د قوم یووالی، اتفاق او اتحاد، او د وطن سره مینه محبت او د علماء کرامو کردار. ما سره زما درون خوږ غړی او ګران قدر پروډوسر علیشان کاکا خیل صاحب. رابطه نمبر یاد ساتئ 09152541143. تاسو زمونږه د پروګرام همیشه لپاره حصہ وی او یی به تاسو له همیشه مونږه ډیر په درناوښت سره او ډیر په مینې سره پروګرام کې ویلکم او خوش آمدید ویلې د وایو دته. خوږو عزتمندو، مونږه پاکستان چې د لا اله الا الله محمد رسول الله په مطلب باندې آزاد شوی دی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. دا زمونږ کور دی. مونږه دغه خپل وطن ته د کور نظر کو او کړی مو دی، یا به وګټم په مینه خپل وطن. مونږ ورسره مینم کو، محبتم کو، یا به تو کړم خپل سر باندې کفن. خوږو عزتمندو، مونږه خپل وطن دپاره هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار یو. مال سکو، دولت سکو، حتی چې مونږه د خپل سر نه ورباندې هم تیر یو. او دا تعلیم مونږ له قرآن او حدیث مبارکه راکړی دی. مونږ او تاسو چې سوچ او فکر وکړو، نو حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کم جای پیدایش مکه معظمه او جای هجرت مدینه منوره، مکه معظمه وطن اول دی، مدینه منوره وطن ثانی دی. او که مونږ بل حدیث پاک ته وګورو چې الله جل جلاله حضور نبی کریم علیه السلام دپاره تمام او روئے زمین مسجد ګرځولی دی، نو ټوله ځمکه بلکې ټوله دنیا هغه د حضور مبارک وطن او دی. یا به وګټم په مینه خپل وطن، یا به تو کړم خپل سر باندې کفن. دا مې ننګ، دا مې غیرت، دا مې پښتو ده، تل به وایم چې وطن او یا کفن. خوږو عزتمندو، علماء کرام همیشه دپاره د امن درس ورکړی دی او ورکوي. علماء کرامو همیشه دپاره د خلکو درد خپل درد ګڼلی دی. خو دلته کې حیران او پریشان یو. علما صرف نه، د پاکستان غیور عوامم حیران او پریشان دی باندې نه دي چې هغوی د چا د مقابلې نه یریږي، یا د چا حملې نه یریږي، یا د چا د دمکیانو نه یریږي. هغوی وایي چې په 6 ستمبر 1965 کې کم شکست پاکستان بهارت له ورکړی و، نو دوی نه جوړې هغه هیر شوی دی. دوی بیا یو یاد تازه کول غواړي. نو دا ګز او دا میدان څه تلې راغلي نه دي. خوږو عزتمندو، بهارت چې کله 6 ستمبر 1965 کې په دې ښکلي وطن، پاک وطن اسلامي جمهوریت پاکستان باندې حمله وکړه، او د دې غرض او مقصد څو د دې غرض او مقصد دا چې په پاکستان باندې به قبضه وکړو. پاکستان قبضه کول وغوښتل، لیکن زمونږه نډر فوج، پاک فوج، دشمنان په دې مقصد کې کامیابی ته پرې نه ښودل. د دشمنانو ارادې، د دشمنانو سوچونه هغه د خاورو سره خاورې کړل، او د هغوی ارادې چې کم دی هغه ناکامې شوې. یاد ساتئ، پاکستان د درویشانو وطن دی، او پاکستان دا د ولیانو مسکن دی، او په دې کې ډېر بزرگان او ډېر اولیاء الله
اوسیږي او پراته دي او ان شاء الله تعالی همیشه د پاره به پاکستان سره د هغوی خوږې دعاګانې وي. خوږو عزتمندو، تاسو هم د خپل ملک سره مینه محبت ساتئ او کوئ او د ملک په باره کې هیڅ چا سره په هیڅ یو خبره باندې کمپرومایز مه کوئ. خپل ملک سره وفاداری ثبوت ورکوئ. که په دغه وفاداری کې تاسو د خپل ژوند نه لاس ووینځئ نو دا به شهادت وي او دا به ستاسو دپاره یو ډیر ستر مقام حاصلولو سبب وي. خوږو عزتمندو، दुश्मन के कदम आए अगर पाक वतन में, दुश्मन के कदम आए अगर पाक वतन में, हम उनको सुला देंगे मिट्टी के कफन में. د دې دا قدمونه ومونږه د خاورو په کفن کې ودکو. बन जाएंगे बातिल के लिए قهر الهی, हम ملت اسلام के جانباز سپاهی. خوږو عزتمندو، زما وطن بخیسته کیږي ته به ګورې. الحمدلله زمونږ وطن خیسته دی. زمونږ وطن له الله پاک یو ډیر لوړ مقام او یو ډیر لوی شرافت ورکړی دی. زما وطن به خیسته کیږي ته به ګورې، ټول جهان به تزاریږي ته به ګورې. خوږو عزتمندو، علما کرامو ذمهداري دا ده چې دوی به په منبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، په مصلا رسول صلی الله علیه وسلم باندې، او دوی به په سکولونو کې، او دوی به په حجرو او په جوماتونو کې، او دوی به په خانقاګانو کې خلکو ته څه تعلیم ورکوي چې مونږ او تاسو یو قوم یو او زمونږ او ستاسو د پاک ملک پاکستان د پاره یو کېدل دا ضروری دي. علماء کرامو د پاره او اساتذو د پاره زمونږ د درسګاهونو چې کوم استادان دي، حقیقت کې همدا د قوم بنیاد دی. خوږو عزتمندو، مونږه د خپل وطن د پاره ډیر څه کولو ته تیار یو. مونږه د خپل وطن سره عهد وفا کو، تجدید د عهد وفا کو. حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته د خپل وطن سره د مینې او د محبت تعلیم را کړی دی. حب الوطن من الایمان، اے وطن تجھ سے کیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں. سبحان الله، مونږه د خپل وطن سره عهد وفا کو. مال څه څیز دی؟ مونږه خپل ځانونه په دې خپل ښکلي ملک پاکستان باندې فدا کولو ته تیار شو. یاد ساتئ خوږو عزتمندو چې د پاکستان بنیاد مضبوط وي نو د دې دا عمارت دا هیڅوک هم نشي غورځولی. او د عمارت چې کوم دیوالونه دي، که دا جذبه حق په خټې سره لیو کړی شوي وي، نو یو غټ نه غټ ملک چې دا پاکستان د هغې په مقابله کې شپږ ګونه وړوکی ملک دی، نو دا غټ ملک دی وړوکی ملک ته هیڅ قسمه نقصان نشي رسولی. خوږو عزتمندو، خپل شعور، خپل عقل بیدار کوي او د عقل بیداروالي سره مزل کوي. د چا په دمکیانو کې، د چا په خبرو کې بالکلیه را نشئ. نفرت د خپل زړونو نه وباسئ. نفرت ته په خپل زړه کې ځای مه ورکوئ. یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے. نہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے. کوشش وکئ خپل وطن سره مینه محبت کوئ او خپل وطن بچ ساتئ. ټیلیفون طرف ته راځم زمون خواږه عزتمن. السلام علیکم. وعلیکم سلام. مفتی صاحب ښه؟ الحمدلله. بیجان ستاسو دعاګانې دي. بیجان څوک او د کوم ځای نه؟
یاره د کوستا کل نعیم خان خبره کوم. نعیم خان، الله دې خوشحاله کا. نعیم خان جی وایي که نه جي، طبیعت مو ښه دی؟ شکر زیمن دی مفتی صاحب چې راته کوم بیان کې دا چې کوم د انډیا پالیسی ده که نه، د انډیا چې کومه پالیسي ده جي، نو به دې ته ویل به کوي چې اول دې لږې خپل ځنګلات ورېبي چې دې خو بیا سوځوي چې مردارېږي چې بیا خو یې سوځوي هم که نه، چې بیا یې سوځوي مه او له خشاک خو دې ورته بیا جمع کړي که دې خشاک نه یې جمع کړی په موږ باندې چې کوم دی دړکې کوي. ماشاءالله. لکه ستا ډېر لرې سوچ دی، مطلب دا چې ډېر خلک به په دې کې مردارېږي چې هغه خو بیا د سوځولو انتظام ورسره یي که نه، دا نه چې بیا هغه وخت کې ځنګل نه چې کوم دی خشاک راریبي او بیا نو جنګ به کوي که نه مړي به سوځوي. بیا چې نه بغیر سوځولې به نه چېرته ګزار کړي که نه، مردار دي هسې مردار دي. بېشک. نو څه پیغام به ورکړې خپل ګران کتونکو اورېدونکو ته؟ زموږ خو دا پیغام دی چې زموږ دا کومې نږدې دي دا خو ټول د اسلامي هغه د نامو په نامه دي، هغوی په دې ټوله دنیا فتح کړې ده. جی جی. نو به زموږ د حکومت هم چې کوم دی دا ګیزېلو ته داسې غټې تالې اچولي خو دا تالې چې کو لوکه لږه هوا موا وله ورکړي چې زموږ بله خوشحاله شي که نه. شاباس شاباس. نور مفتي صاحب ښه الله دې خوشحاله کا. د پاکستان سرزمین دی انشاءالله په دې به څوک هم حکمراني نشي کولی بغیر د مسلمان نه. ماشاءالله. نصر من الله وفتح قریب. خوشحاله اوسئ مفتي صاحب، د الله په امان. نعیم خان صاحب ډېره مننه. ماشاءالله ماشاءالله. نعیم خان صاحب موږ سره مینه شریکه کا د پاکستان سره مینه لري، محبت لري او هر یو پاکستان کې اوسیدونکو دپاره پاکستان سره مینه پکار ده. پاکستان زمونږ او تاسو لپاره په منزلت د مور دی. انشاءالله دې خبرې طرف ته به زه راځم. خوږو عزتمندو، پاکستان د درویشانو د ولیانو ځمکه ده. په دې کې اوسیدونکو د حوصلو د عزم څه مثال نشته دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب تا کاکا خیل صاحب تا علی شاه کاکا خیل صاحب دا بل مفتی صاحب ټول ته ډېر سلامونه یې. بس د احترام ستاسو سلامونه قبول دي، تشکر. او څوک او د کوم ځای نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة. سبحان الله. ټول مسلمانان سوره روی زمین باندې دا خپل کې ورونه دي. ماشاءالله. بین اخویکم لعلکم ترحمون. یو بل باندې برحم کوي الله، بخښمون رحم پدو کوي. سبحان الله سبحان الله. وقال رسول صلی الله علیه و آله وسلم وجاهدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم. تاسو جهاد کو په مالونو سره، په جانونو سره، په زبانونو سره. ما پاکستان سن 1965 کې 71 کې 63 کې 73 کې چې انډیا سره کوم جنگ راغله او خشي کسونه یې خوړلي وو او غزوه بدر کې هم داسې اواز یې درځي او جی راځي ستاسو اواز. ها غزوه بدر کې مسلمانان کسي 313 او کفار 1000 وو. اسلام کې چې کوم دا 7 جهادونه شوي دي ماشاءالله. 27 کې نفس نفیس رسول پاک سلام شریک شوا دا ماشاءالله. خزو پردا چې کوم دا خزو پردا 3 4 5 6 هجری کې راغله. غزوه خندق کسي په 5 هجری کې شوا دا. داو زنانو کردار مرهم پټي و ببیر کوله یا حکم دې پردې نو راغله. ماشاءالله. ان شاء الله دا ما انفرادي خپل د سکول خبره کالج نه ورته وکړه خطبه او تباک ان شاء الله مسرا الله ستودي کا کغیل علی شاه صاحب دې ته پاته دی مو. ماشاءالله. دا تل لور دا د دې قوم کې یو جذبه ایمانی ماشاءالله یو عملی او کردار به کوم دا ادا کو. صدیق قوم دا هندو مردار ته بدس شکست ملاویږي. څنګه دې 80 گزار کوي زبې کونی گزار اور باندې واکا. څنګه غزا بدر کې 1000 3000 5000 اسمانه پرشته راغلي وي جی. سن 1965 کې شنه لباس ولا پرشته الله مدد تر وستي دي ماشاءالله. ته مونږ کوم دا شای ماجد کې کوم دا غشتر وسه هغه خلکو چې کوم دا دایلو
د تا سره په واسیانو باندې شنه لباس لا چوکو جی جی د بدر صاحب ته یې کوار کې چې کونه بمونه غورځولي الله هغه چې کوم لا بان کړي کولاوي نه وکړي دو څوره ټکنالوژي دو څوره ساينس دو څوره ځانونه لري ان شاء الله اسمان طرا پنا زمکه طرا پنا خي طرا پنا کین طرا پنا مخکنا ورستنا شپږ طرا پنا الله به د دوه کوم نا وصلا چلان نه کوي ان شاء الله فرشته ان شاء الله اسمان را کوزيږي یا الله والا ولیان په میدان لاړوي ایمان والا به لاړوي خځه نر به قرباني کوي خځه نر به څکونه محاذ کې لګیاوي او چې کله مو ته آرمي سټاپ اعلان وکړي نن آرمي سټاپ د معاملې شی وال محاذ کې جنگیدل هغه دي بیا به ورپسې ځوان ایرخان زمانه خلکو ویل سالمون کلو کې دی مدته جنګ ایبخان ته چې کوم د غلاما ویل ته ایبخانه مو په محاذ کې جنگي ګوډه قوم ته جذبه به چوک ور کوي نن به قوم ته جذبه غلاما ور کوي خطبو کې جمعې کې وراختر ستر اختر کې اته په ایبه باندې چې کوم دا موضوعان جهاد ولا راوړو د قوم به دوروي قوم یې وځ کوم ځان سزا وشي ذهني روحاني جسماني د 100% تربیت ورکو ان شاء الله دا انده مودا بل چاله دا واحکام دا نور ملوان راسي امو سره ډېر بحث کوي ته په دې باندې 3 غنټې ته وغږیږي مقامي دلې ته 2014 نام موټل اف ام کې 3 غنټې غږېدلیو علي صاحب دا پاته دا الله دې عمر کې مو دې تاسو ټول عمرونه کې برکات واچي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین جزاک الله ماشاءالله زمونږه ګران قدر مفتی صاحب ګران قدر عالم دین ډېر خسته انداز کې د قرآن او حدیث پرانا کې سمندرې په کوزه کې رابند کو الله تعالی دې دوی لا د دې اجر په دنیا او په آخرت کې ورکی پاکستان درویشوں اور ولیوں کی زمین ہے یہاں بسنے والوں کے حوصلے عزم کی کوئی مثال نہیں زمونږ د حوصلو الحمدلله مثال نشته دی د عزم مثال نشته دی مونږ د څوک بزدل او ډرپوک نه ګڼي مونږ الحمدلله بزدل نیو مونږ الحمدلله حق ورکولم پیجنو بل نه حق اخستلم پیجنو کوئی ہمیں بزدل اور ڈرپوک نہ سمجھے ہمارے ملک سے محبت کو جذباتیت نہیں بلکہ ہمارے ملک کی بقا سلامتی ہماری اپنی بقا اور سلامتی ہے ابو عزت مندو زخپل گران قدر ملما په طرف رازما جناب حضرت العلامہ مولانا مفتی فضل جمیل رضوی صاحب ممبر رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسد احترامات تاسو ته په پروګرام کې خوش آمدید ویما اول با تاسو تعارف ګران کتون کې اوریدون کی ستاسو د زبان مبارک نه اوري او بیا به ان شاء الله موضوع طرف ترازو ډېر مهرباني مفتی صاحب بس تعارف هم داري چې الحمدلله مسلمانان پاکستانیان یو ماشاء الله او زمونږ آبا او اجداد هم پدې کې خپل خدمات پیش کړي د پاکستان په جوړېدو کې جی جی ماشاء الله ذاتی طور زما د علمي کورنۍ سره تعلق دی جی جی دا والدې صاحبې د طرف نه هم او د والد محترم د طرف نه هم ماشاء الله خپل نوم زما فضل جمیل دی او په خپل علاقه کې په مفتی صاحب باندې یادیږو جی جی ماشاء الله الله دې خلق سره خو کی آمین یو اداره د جامعه سبحانیه رضویه په ملکن درګي علاقه کې دا خدمت کو یو سره د طالبات مدرسه د جامعه قادریه ام الخير للبنات ماشاء الله دې کې د مختلفو اضلاعنا د کې پی کې طالبات رهائش پذیر هم دي او غیر رهائش پذیر هم ماشاء الله دواړه مدرسې د تنظیم المدارس سره ملحق دي او هر سال داغي امتحانات تنظیم المدارس کې ورکوي ماشاء الله ماشاء الله
جامعہ سبحانیہ رضویہ کی الحمدللہ ہر کال دور حدیث شریف هم کیږي او تخصص فی الفقه چې ورته وایي، څوک ورته تخصص فی القضاء والافتاء وایي، چې سخت کال هم د نورو درس نظامی او حفظ وغیره د اسباقو سره دور حدیث شریف او تخصص جاری دی. ماشاءالله. او دې کې تاسو خپل جی کلاسز سټوډنټانو ته اخلي؟ زه د نورو کتابونو درس نظامی نه علاوه بخاری شریف، ترمذی شریف، شمائل ترمذی دا باقاعده په دور حدیث شریف کې او شرح العقائد غوندي کتاب یا دغه سره چې مناسب نور سخت کتابونه دي، نو کوشش کوم چې هغه په خپل باندې واخلم. ماشاءالله ماشاءالله. او دې سره سره ستاسو فلاحي کارونه، مړې ژوندې لین دین، خلکو سره تعلق، تګ راتګ جنازو لا دغه رنګې د چا خبره کې شرکت کول، نو دا هم کوئ؟ علامه صاحب زمون وطن د پښتو هم دی او دې کې الحمدلله ډېر کلک مسلمانان اوسېږي او د هغې په داسې مواقع باندې ټول نظر د خپل علاقې علماء کرامو طرف ته وي. ماشاءالله. یا زمون خو یو خانداني اثر دی الحمدلله دلته، نو په دې وجه دا نږدې نه د لرې لرې پورې چې په هغې کې 60-70 کیلومیټر او 50 کیلومیټر سفر هم راځي. دغه غمی خوشي او جرګو کې او فیصلو کې په هغې کې مونږ باقاعده حساب لو، کله تګي او کله د عوامو مدرسې ته راتګي د جرګې او دا صلح وغیره په صورت کې، نو باقاعده رفاهي کارونه چې څومره دي هغې کې حساب شو الحمدلله. ماشاءالله. زه خپل طرف نه او د خپل ټول ټیم د طرف نه ډېر په احترام سره څه ورځې وړاندې ستاسو برادر محترم شیخ القرآن والحدیث مولانا شمس الوکیل قادری صاحب په حق رسېدلی، د هغوی دپاره هم دعا ګویو، الله پاک د هغوی درجات بلند کړي. ډېره ډېره مهرباني، الله ستاسو دعاګانې د هغوی په حق کې او ټولو مسلمانانو په حق کې قبول منظور کړي. آمین. علامه صاحب راځو موضوع طرف ته. بصد احترام قومي یکجهتي او د علماء کرامو کردار، د دې حوالې سره به تاسو ګران کتونکو ته څه پیغامات د قرآن او حدیث په رڼا کې بیانوي، ځکه چې نن سبا مونږ وګورو دا کومه هوا را الوتې ده د بهارت د طرف نه، مودي سرکار د طرف نه، او پاکستان کې دوی یو قسم انتشار جوړول غواړي. په مقبوضه کشمیر کې پهلګام علاقه کې هغوی چې کوم دی سیاحت کوونکي وجلی دي او زخمیان کړي دي، چې د پاکستان د هغې پهلګام واقعي سره هیڅ قسمه تعلق نشته، ځکه هغه د حدودو نه بهر ده. نو تاسو به دغه موضوع حوالې سره ګران کتونکو اوریدونکو ته څه خپل ارشادات بیانول غواړئ؟ ټولو نه وړاندې خو پهلګام کې چې کم مسلمانان شهیدان شوي دي، وفات شوي، بې ګناه دي، دعا ده چې الله جل وعلا شانو وفات شو ته د شهادت درجې چې مسلمانان نصیب وګرځولي کی. او دا قید مې ځکه ولګاوه چې ویزیټرز هغه د مسلمانانو علاوه هم کېدي شي، لکه زمونږ د علاقې کالام، سوات، بحرین طرف ته برټش خلق هم راځي. حاجی کم چې مسلمانان مجروح دي یا غیر مسلمانان دي، د مسلمانې او د انسانیت په توګه د تمام تعالی کامل شفا نصیب وګرځولي کی، او د داسې قسم ظلم نه الله هغي مقبوض کشمیر او نور مسلمانان په دنیا کې یا فلسطین چې اوس دی او غزا ده، د خدای پاک په امن کې وساتي. آمین. څو پورې چې علامه صاحب دا دنیا ده، نو په دې کې صرف مسلمانان هم نه دي او صرف غیر مسلم او پای کې خاص کر هندو مت والا خلق هم نه دي، بلکې د زمانه قدیم نوم دار روان دي چې دا یهود دي، دا نصارا دي، دا مجوس دي، دا صابئین دي، او دا منافقین هم پکې، او دا مسلمانان. د هر یو کس د ژوند تیرولو په خپل ملک کې رایټس دي،
داغي حقوق دي او هر یو کس د ژوند تیرولو حق لري. اسلام خو موږ ته دا وایي چې یوازې انسان نه بلکې هر ذی روح کاغه چارپای دا دی که دو پای دی کاغه د دین علاوه حشرات او حیوان دي کم چې شریعت حکم نه دی کړی چې ضروري شیونه د ضرر نه مخکې به ختموي د دې ټولو په شریعت کې د ژوند تیرولو حقوق ستاسو په نالج کې وي. جی شرح عشرة الاسلام یو کتاب دی او دا داسې کتاب دی چې ابن عابدین الشامی رحمه الله په دا خپل فتاوی کې دا غیر حواله جات پیش کړي. زمانه نظر نه یو جزئیه تیر ده چې کچرته یو چارپای ساروی خوراک نه کوي او بنس کی نو دا به بیماری یا به د څنګه زمون طبيعتونه کله خي کله خنۍ نو کده تبا یو پیر غیا او بنګ دی بیا به ورته دې تر دې پوري چې هغه څوک چې دا ساروی ساتل دي په د باندې لازم دي چې دې په 24 غنټو کې 100 کرته د خوراک پیش کی 100 کرته د توبه پیش کی په یو وخت کې د ځړ کېږي نو چې دی هغه استعمال. زما دې خبره نه زمونږ سامعین په دې خبره پوه شي چې اسلام هر سیستا یو حق ورکړی. بیا د مسلمان خو ډیر زیات حق الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورکړي. لہذا هندوانو لپاره پکار دا چې اکرن بھارت کله ختم شو او پاک هند جدا جدا ملکونه جوړ شو نو په هندستان کې چې کم خلق پاتې شو که مسلمانان دي که سیکان دي که هندوان دي او یا که د دین علاوه نور مذهب ولري هغه په خپل حدود کې دنه پکاده چې ارچا تا د هندستان حکومت خپل رائټس ورکی کم چې پاکستان ته راځو نو زما خلم په اقلیت باندې نه خوځي چې کني مونږه سیک هندو د اقلیت وایو بلکې نان مسلم ریزیډنټل په پاکستان کې چې کوم اوسیدونکو باشندگان دای په هر چا په خپل ځای باندې حقوق دي او په خپل ځای کې داغي د حقوق او خیال ساتل شي. کچرتا مونږ په دې باندې لاړ شو نو زما خیال دی چې هندستان بم پارام او هندستانیان زندگی تیری او پاکستانیان او آزاد کشمیر دیبم تیری څنګه چې مقبوضه کشمیر دی کدی تم حقوق خپل ملاو شي لکه بنگلاديش او غریبم ډیر په اطمینان زندگی تیری او په دې دنیا کې او په دې ملک کې با امن او امان. دې سره علامه صاحب جی کتا زما خبر اوري او رجی आवाज مرضی او ډیر په توجه نو دې سره بیا مسلمانانو ته چې یعنی مسلمان ته یا غیر مسلم ته قرآن او حدیث خی د ژوند تیرولو په خپل ملک زمونږ لپاره یو زنده ثبوت دی چې پیغمبر خدا آقا و مولا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دومره نرم گوشه اختیار کړی دا چې کله د مکې معظمې کې د دین اسلام کار نه کېده نو هغه مبارک تشریف یوړو مدینه منوره ته. مدینه منوره کې هم د يهودو او اهل کتاب سره میثاق مدینه وشو. بیا چې کله هغه مبارک اراده وکړه د عمره او بیت الله شریف دا غیر مسلمو په لاس کې او کله محسوس شو نو صلح د حدیبیه واقعا د چانا پټ نه را او حضور علیه السلام بیا دومره د امن پیغام ورکړو چې په کمزور شرایطو دونه کمزوري چې عمر فاروق رضی الله عنه غوندې دلیر جرار صحابي رضی الله عنه تحفظات پیش کړو او حضور علیه السلام هغه فیصله وکړو امن خپل قوم د پاره مسلمانانو د پاره هم او د مکې معظمې د مشرکانو د پاره هم د امن یو فضا پیدا کړه او خدای دونه خوښه کړه چې الله قرآن نازل کو ان فتحنا لك فتحا مبینا تاسو ته چې کومه
صلح د حدیبیه شو دا په ظاهر کې با تاسو ته کمزور ښکاري لا غلبه ده دا امن دی دا فتح ده او دا یو قسم ته کامیابی ده ماشاءالله ماشاءالله. څومره په مدینه منوره کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جهادونه شوي یو جهاد داسې نشته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې کړي واغه اقدامي کړي دغه غیر مسلمانانو ته بیا هم د خاموشه په طریقه د ژوند تیرولو دا ویل چې تاسو التا مونږ دلتا خو د بدر واقع د چا نه پټه ده چې مشرکان د مکې معظمین بدر ترالو بدر د مدینه منورې په خوا کې دی بیا دا غینه بعد احد ترالو هغه د مدینه منورې په حوالی کې دی بیا دا غینه بعد جنگ احزاب او جنگ خندق جوړ شو او هغه د چا نه پټه چې د مدینه منورې په خوا کې دی گویا حضور علیہ السلام دا پیغام ورکی چې لا اکراه فی الدین باندې عمل پیرای ما لکم دینکم ولی دین باندې عمل پیرای ما ټیک د چې تاسو خوشاله پدیم چې مسلمانان شي او چې نه مسلمانېږي نو موږ به تاسو ته جانی مالی نقصان درسو تاسو موږ ته جانی مالی نقصان مرسوي تاسو په خپل دین باندې عمل کوئ مونږ په خپل دین باندې عمل کوو او د حقیقت پتبا په یوم الحشر باندې بیا خامخاوله زه جدي ځکه یو خبره کوم دا خبره به دي تاسو خپل هیروي نه مطلب دا دی تاسو دا کوم گفتگو وکړه د دین هم دا معلومیږي چې مسلمان پچا باندې اقدام قتل نه کوي جی جی دا پهلګام کې چې کوم واقع شوی نو د مسلمان دې سره څه تعلق نشته دی جی زبا تاسو په تایید کې خبر وکم یو خدا چې پهلګام د چا علاقه ده جی جی ٹھیک شو جی بیا دویم نمبر دا به وایو چې مونږ ته خو نبی علیہ السلام چې دای مبارک کې الله فرمای ولکم فی رسول الله اسوه حسنه د نبی علیہ السلام په ذات بابرکات کې ستاسو د پر خسته نمونی دي نو چې بدر مسلمانانو نکو کافرانو جوړ کو احد نکو کافرانو جوړ کو خندق او احزاب نکو مشرکانو جوړ کو دقرن اوس مسلمانان په دې باندې کاربندي چې دی په هندستان چته حمله نه کړي څومره اقدامات چې د اوس پورې شوي چې په سن 65 کې شوي چې په 71 کې شوي که د دین علاوه بیا اغي ریل ګاډي د مسلمانانو سیزري دي که د دغه د مخکې یو واقعیا هغه دی جوړه کړی دا او که د پهلګام دا اقدامات غیر مسلم کړي ها مسلمان دا دفاع مدافعاتی جنگ حق لري څنګه چې نبی علیہ السلام په بدر کې وکړو په احد کې وکړو او په جنگ احزاب کې وکړو دا رئیس چې د خپل ملک وطن قوم او دین که څوک د نقصان نه رسي صحیح ده ادروایز بداغي مدافعات او داغي حفاظت ته مسلمانانو لازم ماشاءالله ماشاءالله تاسو خو ډیر ښه تعلیمات بیان کړه د حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک او داغي خلاصه ده چې مونږ به دفاعانه کاروایی کوو خو اقدام قتل به نه کوو اقدام جنگ به نه کوو جی جی او دغه اقدام جنگ نه کول او کچاري اغوی د طرفه مونږ باندې اقدام جنگ وشي نو مونږ به دفاعانه کاروایی کوو او دغه دفاعانه کاروایی کول دا هم قومي یکجهتی ده او دا هم د قرآن او حدیث تعلیمات دي او دغه تعلیمات د ورکولو لپاره د علما کرامو ذمہداري سره الله صاحب ډېر ښه طرف ته موضوعات توجه عمره ګرځول او ناظري سامعین بم د دین خبر شي زه په دې وخت دا ویل غواړم چې څنګه تاسو وی چې او ما مخکې دا غوښنه واضح کړه مدلله جی جی چې مدافعات خود مسلمان حق دی د خپل دینم د قومم د ملکم چې دا ملک شتا نو پدې کې اذان او پدې کې منځونه او پدې کې د دین امور او کارونه مونږ کولای شو ځکه یو عمل چې کیږي نو په یو زمانه کې به کیږي هغه د هغې دپاره ظرف زمان دی
په یو ځای کې به کېږي، هغه د هغې دپاره ظرف مکان دی. ماشاءالله. نو مکان دا چې کومه دی نو بچ کول دا زمونږ دپاره لازمي. لکه مکان نه مراد پاکستان دی په دې ځای د کې؟ مکان نه مراد زمونږ خپل یو خطه اراضي خدای پاک مونږ ته یو نعمت راکړی دی او دا زمونږ دپاره ډېر لوی نعمت دی. مونږ پکې یعنی بې دړک جوماتونه جوړو، مدارس پکې جوړو، مساجد پکې جوړو، د دین کارونه او خدمتونه پکې کوو او الحمدلله چې دا پاکستان دی نو په دې کې د دین رونق به همدارنګې جاري او ساري. ماشاءالله. څو پورې چې د دې د مدافعات دپاره یک جهادي دا زه دا سوال په دوه کې تقسیموم. یو دا چې مسلمان دی په خپل منځ کې یونټي پیدا کړي او دویمه دا چې که غیر مسلم دي او که مسلمانانو کې مختلف مسالک مذاهب دي په دې کې دوی نرم ګوشه اختیار کړي او دوی دې هم آهنګي اختیار کړي. څو پورې چې دا هم آهنګي به زه راوړاندې کړم نو زمونږ په پاکستان کې امور مذهبیه چې کوم وزارت دی په هغې کې یو شعبه بین المذاهب هم آهنګي ده. په هغې کې شاید تاسو به هم حاضري کړي او شرکت به هم کړي. ډېر علما چې کوم دي نو په هغې کې دي متحده علما بورډ چې زه په خپله په هغې کې ممبر یم او د هغې میټینګونه کېږي. په دې کې چې بین المذاهب هم آهنګي کې زمونږ سره کرسچن کینی، زمونږ سره هندو مذهب والا کینی، زمونږ سره سکھ مذهب والا کینی، نو هغې دا نوم داسې ورکړی بین المذاهب هم آهنګ. ما یو پیره په دې موضوع باندې تقریر کو جی، نو هغې باندې مې دا خبره وکړه چې د دې نوم بین المذاهب هم آهنګ یو عالم ګرځېدلی دی. ورنه دا خو یو هم آهنګي په مسلک کې ده، دا د دې مسلک دي، دا مسلمانان د دې مسلک دي. دویم بیا په مذاهبو کې دا شوافی دي، دا احناف دي. دریم بیا په ادیانو کې دا چې دا د مسلمانانو په دین دی یا دا د نان مسلمز په دین دی. مونږ خو دونه پورې مونږ ته قرآن او حدیث هم حواله تعلیم راکوي او مونږ په خپله باندې هم په دې الحمدلله عمل پیرایو چې زمونږ په پاکستان کې یو مستقله اداره د دې لپاره کار کوي چې مونږ به یک جهتي کوو. مونږ به پاکستانیان که خلق ورته اقلیت وایي نو د هغه اقلیت په بنیاد باندې به هم مونږ د هغې سره نرم ګوشه ساتو او په خپلو حدودو د اسلام کې دننه دننه او هغې به هم ساتي او دا یک جهتي او دا هم آهنګي دا به زمونږ د ملک دپاره، زمونږ د باشندگانو د پاکستان دپاره او زمونږ د اوسیدونکو دپاره د دې ټولو دپاره د خوشخبری یو غټ پیغام دی. ماشاءالله. نو نمبر 1 خو مونږ د نان مسلم سره که چېرته په خپل وطن پاکستان کې گویا چې یک جهتي کوو، هم آهنګي کوو په حدود اسلامیو کې دننه، نو که هغه زمونږ د پاکستان د حدود نه بهر د هندوستان په صورت کې دی، د امریکا په صورت کې دی، د انګلینډ په صورت کې دی، د فرانس او روس په صورت کې دی، د دې ټولو سره مونږ خواهش دا دی چې هر څوک دې خپله پرېږدي نه او بل دې چیړي نه. جیو اور جینے دو، اپنے کو نہ چھوڑو، دوسروں کو نہ چھیڑو. په دې باندې کې انشاءالله العزیز مونږ روان شو او دا مونږ ته قرآن وی چې لکم دینکم ولی دین لا اکراه فی الدین. دا د اسلام یو پیغام دی د مسلمانانو. نمبر 2 جی، کم چې یعنی که چېرته داسې خطرات پیښ شي او مونږ ته د خپل ملک پاکستان د دین اسلام د مسلمانانو باشندگانو د خپل ملک یا د بل ملک د هغې دپاره یو دفاعي صورت هغه جوړ شي، نو پکار ده چې مونږ اختلافات، د سیاسي اختلافات، مذهبي اختلافات، مسلکی اختلافات
دینی اختلافات، دنیاوی اغراض و مقاصد پس پش وګرځو او مونږه یو لاس شو، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې یو ځای فرمایلی دي کجسد واحد، ټول مسلمانان د شرق و غرب، شمال و جنوب دا د یو بدن په شان دي. یو روایت کې دي کرجل واحد، د یو سړي په رنګ دي، د یو درد په کار چې بل محسوس کی دا غي د دفع کوشش وکي، د بل محسوس کی دا غي د دفع کوشش وکي. یو مسلمان ته تکلیف داسې دی لکه ټول مسلمان ته تکلیف. او دا زموږ اسلافو د پاکستان د جوړولو په وخت کې مونږ ته دا غي تعلیمات پراته دي چې هغه په کې دا نه دي کړی چې دا د دې مسلک او دا د دې مذهب دی، او چې دا مسلمانانو لپاره یو ځان لا خط اراضی د حاصلولو کوشش جاری دی. نو پاغي کې د هر مسلک علماء کرام، د هر مذهب مسلک عوام اغي گویا اگر که داغي مشر داغي د مسلک نو لبیک وی او ډېری قربانې پیش وی، او الحمدلله پاکستان په وجود کې راغی. نن هم که چرته هندوستان په خاص ترګ باندې پاکستان ته ګوري، اهل کشمیر ته ګوري، نو هر یو پاکستانی نن هم دا یو خبره کوي چې زه آصف منیر ما، آصف منیر زیما، مونږ د فورت سرم شانه بشانه ولاړو، د کانسټیبلری سرم شانه بشانه ولاړو، د فرنټیر کور سرم شانه بشانه ولاړو، د خاصدارو سره شانه بشانه ولاړو، د پولیس او د لیوی سره شانه بشانه ولاړو. او چې کله اذن عام شو، یعنی گویا چې حکومت وقت د پاکستان اعلان وکړو، بچي به ان شاء الله د پاکستان د پاره، د اسلام د پاره، د مسلمانانو د پاره یونټي پیش کړي او د قربانۍ ته تیار. جزاک الله ماشاء الله. اخر کې تاسو ټول پروګرام ته چار چاند ولګول او د خپل جذباتو اظهار مو کو، چونکه علامه صاحب مونږ سره وخت پوره شوی دی، نو بسد احترامات ز خپل طرف نه د خپل ټول ټیم د طرف نه تاسو شکریا ادا کوم. ډېر مهرباني، الله کریم خوشاله کا او تاسو موږ د خپل مافي ضمیر د کار کولو مقفره هم بس دا نصیب به ان شاء الله چې اسلام پاکستان مسلمانانو لپاره به همیشه یو جان یو. اسلام زنده باد، پاکستان پاینده باد. جزاک الله، فی امان الله. خوږو عزتمندو، ماشاءالله علامه مفتی فضلی جمیل رضوی صاحب ډیر ښکلی انداز کې مونږ او تاسو ته د قوم جهجهتي او ورسره د علماء کرامو کردار او ذمہ بیان کا. بس په آخر کې زه دا خبره کوم، افسوس تو ہمیں اس بات کا ہے کہ ہمارا دشمن اتنا بزدل اور گھٹیا ہے جو ہتھیاروں سے لیس ہو کر بھی ہماری پاک افواج کا مقابلہ کرنے کے بجائے ہمارے معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مظلوموں کو نشانہ بنا رہے ہیں. ہماری افواج سے لڑنے کی تو ان ابلیسوں میں ہمت نہیں ہے. فوج کے سامنے تو عورتوں کے لباس پہن کر بھاگ رہے ہوتے ہیں. یا اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اور ہمارے دیدہ و نادیدہ دشمنوں کے شر سے ہمیں اور ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھ. فی امان اللہ.